الرحمن الرحیم نن لکه د کلیواله لحاظ کتاب الایمان والنذور دا کتاب دی په بیان د احکام د ایمان والنذور او په احکام د نذرونو. ایمان چې کوم دی کنه دا د یمین جمع ده او یمین سوګن ته وي، قسم ته وي، او نذور د نظر نه دی او نظر څه ته وي؟ التزام. څه دی؟ التزام الشيء على وجه مخصوص. سره التزام الشيء على وجه مخصوص چې ته په ځان باندې یو شی لازم کې په یو خاص وجه سره. ٹھیک شو؟ اګه عبدالجلیل وی چې ترزه الله مال الله صحت راکا او ټیک شو ما پوښوي انو زبا ټول طالبان لا ډوډۍ کوم چرګان بخروم دي. ټیک شو؟ نو دا نظر شو. خیرات خشی دا صدقت رد البلائی کنا مسلال دا مولانا سیوا دا نذور شو. اس گورا ایمان بدری قسم دی. یو ایمان یمین لغو دی او یو منعقده دی، یو غموس دی. او ایمان تا ایمان ولی وی ایمان مشتق دی دا یمین نا او یمین خلاص ته وي، خلاص ته وي. نو کله چې عربو قسم خوره یو لب لاس ملاو یو تل یمین خلاص بوله ورکاو داغه نه یمین جوړ شو. او لغو خواغه ته وي چې الکه غیر ارادي طور باندې ستا په خلی باندې والله بالله او تعالی وغیرہ راشي او په دې سم مؤاخذه نشته ده. ایو دی منعقده د انعقاد نه دی، انعقاد وی غوټه کولو تړلو تا او د دې تعلق د زمانی راتون کی د زمانی راتون کی د یو فعل د کولو یا د نه کولو قصد. لکه د عبدالجلیل وی چې څنګه والله لاشربن الشاي زبا خامغه چې سکم سکوم منی دی له سکول منی دی سکم بیل دی ما لاشربن الشاي زبا چې سکم رداد یمین منعقده شو. ایو چې کوم دی نظره غموس دی. غموس دی ته چې یو سره قسم وخري په یو فعل د کولو یا د نه کولو کذبن لکه سار تاموز نیکری جمع سرا او تو دروغ چې والله صلیتم علی جماعت او تا ته پدې موږ دې کړ دروغ دا غوس. ٹھیک شو؟ په لغو کې نه اسم دی نه کفاره ده او په غموس کې اسم دی. استغفار وکي ګناه کبیره ده اور منعقده کې بصورت هنس باندې کفاره ده او چې هنس نه دي شوی جو کفاره نشته نه. دوی مسله چون کوم به حدیث کې را روانه ده انا کوئی چې سبب موجبه د کفاری یمین ده خو سبب ادا هنس ده. سو پر جهان شوی نه نو کفاره نه لازمي. شافعی علیہ رحمت فرمایي چې څنګه سبب وجوب یمین ده نو سبب کفاره یمین ده. نو کې یو سره هنس نمک کی کفاره ورکی دا کفاره ورکړې شی مقدمه دا قائم مقام دا کفاری مؤخری کې دي. وعندنا لا اوس په دې کې ګو احادیث دي کله کله راځي چې حضرت وی زو کفاره ورکم بیا به هنس کوم کله هنس پیو کنه کفاره ورکو. نو دې کې اولنی حدیث کوم را روان دي دا احناف د مسلک مؤید دي. جی باب قول الله تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم اغلغو می درتوی ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان امرات یمینی منعقده ده الی قول تعالی تشکرون. ته په دې پوښتنه د بخاری په دې انداز باندې دا تقسیم د ایمان دریو طرق او تدابیر احناف او تحقیق ده. واما عند الباقی ائمه الغموس والمنعقده شیء واحد. حالانکہ دا مسئلہ په سورہ بقرہ کې وا
فضل بما کسبت قلوبکم امام بخاری اغرانړو او عقدتم الايمان دراوړه چې یو یمین لغو دی بل یمین مناقضه دی په دغه کفاره را هغه موږ پکې چاراشت جی وبه قال حدثنا محمد بن حسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى انزل الله لم يكن يحنث في يمين قط نو دے چې دې ځان حانس کوله په یو قسم کې اچره معنی چې کله به قسم وخوړ نو بیا تقریبا بکلا کو حتا انزل الله کفاره اليمين تر دې چې مائده راغم نازل شو کفاره یمین راغې وقال اغه نفس ابو بکر لا اخلف ولا يمين قسم نخرم ز په یو قسم فرئیت غیر خیر منها او چې وی نم ز غیر د دې قسم نه یعنی مخلوف علینا ورا الا اتيت الذي هو خير مگر زبکم اغه کار چې بهتر وي وکفرت عن يميني او بیا به کفاره یمین ورکوم نو مکه هنس راغه بیا کفاره شوا واذ الحديث من مستدلات امام ابي حنيفه رحم الله چلو وبه قال حدثنا ابو نعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بس لا تسأل الاماره ګور مولانا صاحبہ دا مسله یاد کا دا بتا په مسلم شریف کې کتاب الاماره چې شروع کینال تم دا دشته الله نبی یو عہده نه غواړي عہده نه غواړي کچرتا عہده وغوښتا نو درب مدد ختمیږي او که تا عہده نه وغوښتا او مرګرو تعالی هغه عہده درکړه ته پاغي فائز کړي نو د الله مدد په در سره شامل حال شي لا تصل الاماره مغواړي امارت یعنی مشری فإنك إن أوتيتا کچرتا درکړي امارت ان مسرتن پس او د وختونو ستا وکیل تیلیا حواله بکړه چې ورتا الله مدد بني وان اوتیتا من غیر مسأله او که بغیر د سوال ملاو شي درتا وان تعالی ان الله تعالی امداد کیږي وذا حلفت علی یمین کله چې قسم اخری پر یو قسم باندې فرایت غیر خیر منها او بیا تو ویني دغه نه بهتر څه عمل یعنی مخلوف علی فکفرن یمینک فکفارت یمین ورکا وات الذی هو خیر اور اتلو کا پاغسی چا بهتر وی امام شافعی سوراغی حنفیانو تاسو هغه حدیث باندې خندل او خوشاله ده دا غوږم دلیل دی چوغورا تقدیم د کفاره راغه په یمین باندې موږ ودا پکا فران یمین کا مقصد تقدیم نه دی یا مقصد رتبه د کفاری او د هنس نه ده بلکې په هنس باندې کفاره اثبات ته بس موږ په سره مونږ سما اثبات تا کفاره دی په هنس باندې مانا کا قسم مات کا نو دیکھو قسم نہ ماتو کنا نو الکه کفاره باور کی قسم مات کو گناہ د کفاری به ختم شي ها گناہ د انس به ختم شي ورته ټیک ماتو مثلا شو چلو وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علان بن جرير عن ابي بردة عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رات من الاشعرين دا حدیث مخه تیر شوی ده ښا مغازی کو دو دل را چې صحابه رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ د jihad ته زو موږ لا سن راکا او صلی راکا حضرت ما څخه نشته چې دوی غوسه کنو حضرت قسم ملي چې نشم در کوله تاسو دا بیا چې زو دوی چې لال بیا او خان رااله دوی را نبی رسول الله خان ورکړه دوی چې بلار نه یې سړیا موږ ته حضرت څخه دوکه نه کړی ایو قسم خورلو نو موږ له خان راکړه شاید حضرت ته قسم ارشوي ای چې رامن راکړه نبی رسول الله ما کفاره ورکړه چلو فقال والله لا احملكم وما اني ما احملكم عليه قال ثم لبسنا ما شاء الله ان البس ثم لبسنا موږ بیا ترنګ تیر ک ما شاء الله ان البس یعنی هغه چې د الله په خوا د ترنګ تیرل زمګه ثم اوتیا بسلاس زودن جی غر الزران راويشته شو تریو خان داسې چې د تک سپین کوهانو والا کوان بینه کنه ساربوان فحملنا عليه فلما تركنا كلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا لا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستهل فحلف ان يحملنا ثم حملنا فجوا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم نذكر فاتينا فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارا خيرا مني الا كفرت خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير
او اتیت الذی هو خیر ٹھیک شو کنه وکفرت عن یمینی نو ګور دې کې دا دوه روایتو کې تعارض راغی عن یمینی اول کفاره مقدم دا په هنس باندې دویم کې دی اتیت الذی هو خیر هنس مخ کې دی او کفرت عن یمینی دا رستو دی نتیجه کې دا دوه رااله او په مخ کې حدیث کې کفاری تاخير دی په هنس باندې دا دوه روایتونه زموږ مؤید شو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن العاشر المسابقون يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن يلج احدكم بيمينه في علي توجه کر لیک صبر کو والله زماد پر قسمی لئن يلج احدكم بيمينه في علي کہ چر داخل کی یو سړی په وجه د قسم خپل پکور کی مشکلات یاد شو کنه داخل کی یو سره په وجه د قسم خپل پکور کی مشکلات آسم له دا ډیر د ګناه خبره ده دې قسم خورن کی لرا فنز الله پاک من ایوت یا کفاره التي افترض الله علیه د دې نه چې دی ور کی کفاره دا قسم چې الله په دې کړي فرض کړی دا حاصل شو معنا دا کی تا قسم خور او تو چې قسم می دی په خدای چې د خځې سره خبرې نه کومه یا دی اولاد سره خبرې نه کومه اوس دا قسم تا سبب د شر او ګرځو په کور کې نو دا طالب پر ډیر ګناه دی په نسبت ته هغه ګناه چې قسم مات کې لکه قسم ماتول کوم ګناه دی او چې کله د ګناونو موازنه وکي نو دا قسم چې تا او دال او معنی د اصلاح د بیت نه ګرځول دی نو هغه مات کو قسمات کی کفاره اور ګډیر ګناه دی ٹھیک شو وبه قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه عن يحيى عن اكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في علي بيمين فهو اعظم اسما ليس طول كفارته باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استلج من پوښ کن آل هغه چا چې داخل ک په آل کې یو مشقت په سبب د یمین فهو اعظم اسما دا دی زیات لوی دی په اعتبار د ګناه لیس تغنی الکفارتو ندا مگر قطبون کی داری کفارہ مارا کفاره چې کوم دا د قسم ماتول د ګناه پټون کی دا او د هغه شر چې د کور کې داخل کړ دې هغه نه په خنس سره ځان وباسا باب قول النبي صلی الله علیه وسلم وایم الله یعنی حدیث کې اے مولا راغ اے مولا من قسم دے پنم د الله جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل عن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليه مسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنتم تطعنون في امراته فقد كنتم تطعنون في امراه ابيه معنا دا حدیث تاب مغازی کې وی لکه د اسامه ابن زید په امارت با استاسو سری تان کوي نو تاسو د پلات په امارت باندې هم تان کړو ان کان لقلی کن الامارت وان کان لمن د خام مقد امارت ډیر حقدار دی وان کان لمن احب الناس د خلق ټول زیات مات دی محبوب دی وان هذا من احب الناس لن بعده باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي اوس دا مطلب دی چې امام بخاری وی كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم یعنی څه کیفیتو د الفاظو د یمین چې پیغمبر علی السلام بو چتول دا یو معنی شو یا معنی کیفیت د مواظبت ته یمین سو چې نبی علی السلام په یمین مواظبت کوي څه طریقه وا جی وقال صاحب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وقال ابو قتاده قال ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله اذن يقال والله وبالله وتالله مطلب دا شو چې والذي نفسي بيده دا یو شو او لا الله حرف تنبیه شو یعنی دا دویم طریقه شو والله وبالله وتالله دا دریم شو دا کیفیت د الفاظ د قسم د پیغمبر علی السلام جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قالت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حرك قيصر فلا قيصر بعد واذا حرك كسرى فلا كسرى بعد یعنی بیا کسرانو نه قیصر یعنی اغي تباہ او برباد شو دی بیا
هغه ملکونه او بادشاہي پاتې نشوي. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وبه قال لتنفقن كنوزهما اشاره ده بوجه پیغمبر اسلام صحابو ته غیر ورکه قسم می دي پرب چې دا قیصر او کسرا دا الله تاسو له درکې او بیا د دې خزاني به تاسو د الله په نامه خرج کوئ. سبحان الله. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما علم لذهبتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الله. وبه قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو قيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. تما ته د هر څه محبوبي الا نفسي بغیر د نفس سوا د نفس زمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد انهما اخبراه ان رجلا يختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخذ ما يقضي بيننا بكتاب الله. فقال اخر وهو ذات دياتو کے برا شروع تو اقضي بيننا بكتاب الله. وقال اخر هو افقههما اجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. تشوا دو کسان رالو نبی علیہ السلام توی اقضي بيننا بكتاب الله. الله د کتاب په زور زمون په میاس کې فیصله وکا. بل کسیو نو افقههما ابدی کې ډیر سیاڼه او ډیر سمجھدار او ډیر پوه هغه د الله پیغمبر واقعي د قران او سنت مطابق فیصله وکا. بی اجل یا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. ٹھیک شو واذن لي او ما ته دا اجازه راکا اتکلمو چې زه خبر وکم. یو صورت حال بیان کما. قال تکلم وای وای قال دې سړي ان ابني كان اسيفن الاذا زما زوی چو نا مزدور دې سړي اسيمان مزدور خان دلته مزدور به بيزي مزي برسوله. ها قال مالک وای ولا سيف الاجير اسيف باندې مزدور دی. وای زنا بمراتی زما زوی نوکرو او دې خدي سره بدکاری وکړه زنا وکړه. فاخبروني دې خلق خبر کړم چان علی ابن الرجم زما په دې زوی باندې رجم دی. حالانکه رجم نو دغه د عصیب چو ناواده کړه لکو او آی وخت وته چا مسله بیان کړه چې ستا په زوی باندې رجم دی. ففسدت من بمیات شاتن و جاریتن لی جټانو کنه اما د خپل د زوی بچاو دی پاره یو ویز آزاد کړه او سلګډې می خیراتی ور کړی سلګډې می مور کړی یو جنې مو آزاد کړه ما زما د زوی مرګ نه بچي. ثم اني سالت عن العلم ايلا پس ما بیا لولو علماء تپوسو کا فاخبروني اذ خبركم چان على ابني جلد مياتن وتغريب يام جواب زيبان رجم نه دي بلکې سره دوری سلدي او یو کال پر جلاوت ني دا. اوس منګوي چې دا تغریب عام چې دا سیاست او ورنو ائمه شوافی فرمایي چې دا جز سره جز د حد دی. وانما رجم على امراتی او رجم خو په خزه دې چا واده کړی وا بس. یعنی ما خو اول مفتیان وی چې ستا په دې باندې رجم دی او د خزه سزا کړو نه کړ ونه شي آیسو نوی ان مليان راته چې استادوی بس استادوی به وجنو امر د صلی الله وجه سلګړي واخلې او یو جنې آزاد کما. اوس پتو لري چې نور مفتیان صاحبان وی چې رجم نشته د خپل واده کړو سل دوری دي اوس وکوا پوښوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا اقضين بينكما بكتاب الله فسركم د الله په کتاب اما غنمك وجاريتك هر څه حاصل کړي دی او جنې د وینځستا فرتون علیک غستا دی واپس او تا ته ملایږي او استاد ازوی چې دی
وجلد ابنه 100 وغربوا عاما. ٹھیک شو کنا؟ اور سزا ورکړی شو د زوی لسل دوری او تغلیب د یو کالو کا. وامر انیس النبی علیہ السلام انیس ابن زحاق تو حکم وکړه علی اسلمیتا چایات یا امرات الاخری تلاشت خذ کم دی آخر تا دی بلتا یا آخر دی کمی تا فینی طرفتا کچراغی دی گربڑ اعترافو کا نو ٹک دے نو رجمع نالتا بولا رجم ورکی فا طرفت تو چلی انیس لاڑ انیس لاڑ نو اگیوی چا مار دا کار شوی دے نو فا رجمع اللہ اکبر مثلا شو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت من ان كان اسلم خبر را کہ داسلور قبیلی دکھا ان کان اسلموا وغفاروا ومزینتوا وجهینتوا بس کہ چروی اسلم قبیلہ غفار قبیلہ مزینہ قبیلہ جوہینہ قبیلہ خیرا بہترا دچانا من تمیمنا وعامر ابن صعصعینا وغطفانا واسدا نخابوا وخسروا پوشکنا خابوا وخسروا نو اے دارستنی سلور تباشو و برباد شو. قالوا نام فقال والذی نفسی بیدی قسم میری پاغذات زمارو دے پلاس کدے انہم دا مخکنی خیر غردی منهم دی رستنونا. سو قبیلی شوی سلور دی خو اتا و مقابله دا سلور دا. تو بعضی علماوی چی مقابله دا مجموعی پا مجموعی دا مانا اسلم غفار مزینہ جوہینا دا سلور والا قبیلی دا غردی دا تمیم او دا عامر او دا غطفان و اسد دا. ٹھیک شو مولانا یا دوی مرای دا جدا تقسیم دا احادو پا احادو دے نو مانے دا شو اسلم دا بہتر دے دا تمیم نا او غفار بہتر دے دا عامر نا او مزینہ بہتر دے دا اطفان نا او جو ہے نا بہتر دے جانا اسد نا. جی. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا الشيباني الزهري قال اخبرني عروة عن ابي حميد الساعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر عليه فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اوتي لي فقال له افلا قاتل في ګور دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دې په غنائم او جمع کولو باندې مقرر کړو دې چراغ نه خلق له ډوډۍ موړې ورکی ودا د بیت المال دی او دای مال راکړي دي. نبی علیہ السلام وی خان مور کر بناس بھی کنا بیا ما کته جو تعالی ہدایت چار علی کرے او مال غلیب ان اس دا صبر پیسی دا ټول بیت المال دی. جی. وقال یا رسول الله هذا لكم وهذا ودي لي دا پیسی استاسو د بیت المال دی وهذا ودي لي دا مالا تو فکر کړی شو دی. نبی علیہ السلام فرمایا افلا قات فی بیت ابیک و امک ولد مور پلا پکور کې نه ناس فنظر تا چبیاتا قتل ایودا لکملا جتال حدیث سکراویو کنا ثم قام چلو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما وعده ثم قال اما بعد فما بال العامل نستعمله فياتي فما بال العامل صد حال دغه گورنر نستعملو چې زې په ډیپټه ولګوم فیاتینا بيدی ما سخراشی فیقول دوی هذا من عملکم هذا ودیلی افلا قعد فی بیت امی و ابی فنظر الیودال املا فوالذی بخاری دغه پارا پیغمبر سے بقسم څنګه خوړه فوالذی نفس محمد بیده لا یقول احدکم من شیئا خیانت نکی د دې صدقاتنا یو سره یو سیز کی مگر ابشی پر د قیامت یعمل علی عنقی چې دا په سټبانی کوچت کړی وی ان کانا کې چروي دا خیانت دی بایرن په صورت ته وشو نو جابی نو دیو باراتل کې لورو غاون چې دوه اوازونه وي وان کان بقره کې دا مغلولا خیانت کړی شوی غواوی جاء بیا لو خوار قتل وی وان کان کې چروي دا خیانت شاتم په صورت ته ګټ جا بیا تعیر په بکای ولی فقط بلغتو ما تاسو الله پیغام مکمل رسول دے. جی. بیا نبی علیہ السلام لا سوچت کا
یاد مو حتا ان لننظر الى عفرتبته من د حضرت د ترخونو بیاض توکت داس الله سوچت کا قال محمد قال سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن اهمام عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا مشى عن المعرور عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى حديث مخكل انتهيت الى اورسم نبی علیہ السلام دا حال دا چې پیغمبر پاک فی ذل الکعبه په سوی د کعبه کې ناس تو خبا الناس مخروات کې دي او فرما هم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ورب الكعبه تباشو ابي ذر روانو ما زما بزرګ کې راځي چې حضرت ماته اشاره وکړه نو زه ډېر پریشان شوم بیا چې نږدې رالم ما نبی رسول الله ته پوښتنه چې هم الاخسرون سوق دي گرمی شو اما کدا قلت ما شان يرى في شيء ما شان فجلست وهو يقول ما استطعت ان اسقط وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرون اموالا زيادون کی مال دي الا من قال هكذا وهكذا وهكذا به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا الشيخ قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا توفن الليله على 90 امراه كلهن تاتي دا 90 امراتن چې څوک کنه ګورا دا بخاری اول کې دا ان شاء الله راشي ال یو روایت کې د داوود رسول اویا خدای او دل تر 70 وی نو فازی وی چې چونکی عدد عقل منافید اکثر نه اخلاص بعض وی چې نه اویا خدای هوري وی او تیر شي وینځي وی نو اویا او اتیا سوشي دا اویا او تیر سوی سر نو بعض روایت سر راځي جی تاتوی فائت الرجال في سبيل الله فقال الوصال يقول ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحملهن الا امراه واحده جاء بشكل رجل وايم اغم نیمګړې زموږ یو استاد وی نیمکونه خدای نیمکونه قوم نکي نیمګړې ځه لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو احوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم تکرا چې لس باندې نور پاتې يتداولون بينهم فيعجبون من حسن ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها قالوا نعم ګور اوهدي للنبي الى النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام د بطور تحفه راوړ شو سرقه من حرير یو ټوکړه درې خمو فجعل الناس يتداولون بينهم شروع شو داخله چې خپل منځ کې او بلته لازونه ته اړو راوړي خسته شه دي اما کې دا تاسو مونږ ویل دي فيعجبون من حسن ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعدي في الجنة خير من هذا قال أبو عبد الله لم يقل شعبة ويسأل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن عند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان بس دا ګور دا هند چې کله مسلمانې ځکه نه هندي وی چې پیغمبر سیفتا چې کله زما اسلام نو قبول کړي نو په پورا دنیا کې ستا خیمه استاد آل خیمه ما ته د ټولو نه بدترین اخکار ده او مبغوض اخکار ده لیکن نن اسلام قبول کړی دی نو پورا دنیا کې یو محبوب کو را تخکاری نه غسر استاد کاری الله اکبر ما کان نو مما لا ذکر دي داغه سینا چې وو په مقدمه کې آل اخبائن او خبا شک دراوی دي آل دخیمو احب الی ما ته محبوب ان یذلو چس رسواشی من آل اخبائک او خبائک یعنی ما وی چې دغه ستا کور او تاسو څه شي شک یا په دې کې شک دي چې دا اخبائ کوي ویلي دي او کې خبا کوي ویلي دي ثم ما اسوال یوم بیا اوګرځدنن آلو اخبائن او خبائن احب الیا ان یعزو محبوب اوګرځل ماتا د دې خبره ان یعزو من آل اخبائکا ٹھیک شو چې عزت امیدوی من آل اخبائکا او خبائکا یعنی عثمان ثم ما اصبح اليوم بیا نن نه دګرځي زما پزره کې یو داسې خیمه چاغله عزت ملاو شي د استاد قیمونا یستا خیمه ما ته ټول زیات عزت مندي احکار شوي
بیا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایذن والذی نفس محمد بيدی قالت یا رسول الله دی جنوی ان ابا سفیان رجل مسیک ابا سفیان زما خاون چې دی بخیل دی او خرچه پورا نرا کوي فعل علی حرج ان اطعم من ډوډۍ ورکما خوراک من هغه بچولره الذی لو چې د ابو سفیان دی قال حضرت چې لا ګنا نشته الا بالمعروف چې مگر په طریقې شرعي وي مخکې وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن المسلمة قال حدثنا ابراهيم عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيف زاره الى قبة من ادم اليمان اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قالوا بلى قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنة قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده اني لارجو ان تكون نصف اهل الجنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حيان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا انس بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهره اذا ركعتم واذا سجدتم. قد مر على الطول. قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان امراه من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها اولاد لها فقال والذي نفسي بيده انكم لاحب الناس الي قالها ثلاث مرات. باب لا تعرفوا بآبائكم. باب لا تحلفوا بآبائكم بس لغونه ما باب دې بیان دي چې قسم خوري نو پنوم د چا بخوري الله د مخلوق پنوم باندې قسم نه وي او زماني جاهلیت کې د پلارانو پنومونو به خلقو قسمونه خوړل لکه اوس مو د پیر بابا جوړه تا وګوره وای کنه مخکې. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو يسير في رجل يحلف بأبيه فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وبه قال احسان دي ولا قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما خلفت بها مسميت رسول الله ما شاء الله قسم می دی په خدای چې دا مسله می اورېدل دا بیا مې په مخلوق باندې قسم نه دی اغسته قسم ذاکرن ولا آثر نه یادون کې نه ایریدون کې بالکل او آثر معنی حکایت کې انکه یره چې چاوی چې والله ابي والله نه ذاکرن قسم او نه می حکایتن چته ویل دي ها. وقال اسره من علم يأثر علما اسره من علم معنی دا يأثر علما دا اسره سورۃ احقاف تلار او آثارت من علم اسرت من علم یعنی اغا علم منقولا یأثر علما چه نقل کیگی جی. تابعه قيل وزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دران قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله عن أيوب عن أبي كلابة والقاسم التميمي عن زادما قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشرين وإخاء ود يعني كان بين هذا الحي من جرم وبين اشرين د قبيله د جرم او اشرين چې ود و اخاون دوی په مابین کې محبت او اخاون بای بندي و ورورولي و. فقال ابي مسلم اشعري رضي الله تعالى عنه فقال بين طعام في لحم دجاج وعين رجل من بني تميم هغه مخ تعویل من تمیم الله یو قبيله و تمیم الله او دغه یو سړیو احمر سرګونه کان من الموالي او دیو دغه قیدیانو د رومیان راغلو ما دا چرګه کتل او په یو سی چې خړلړم مې خورنو فلا احدثك عن ذاك قسم دې کړي مات کا د قسم ماتول د پاد نبی پاک خبره زکو. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فرمنا فإن نستحمل فقال ولا لا احملكم وما ما احملكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ابي ابلن اغا غنیمت د اوخانو لوټ ماجل فقال اين نصر الاشعريون فامرنا بخمس
زور قول الزرع فلما انطلقنا كل ما صنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا تفلح ابدا فرجعنا اليه فقلنا له انا اعطيناك لتحملنا فحلفت لا تحملنا وما عندك ما تحملنا قال اني لست انا حملتكم ولكن لا حملكم والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها بل لا يحلف بالله والعزى ولا بالتوحيد بالتواغيت یعنی قسم بنخری فلات وزا قنطو بوتانو متانو معنی توتانو معنی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن سوريان حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقول لا اله الا الله ومن قال سعيد تعالى وقال من قبل يتصدق باب من حلف على شيء او وان لم يحلف یعنی باب دې په بیان دغه چا چې په یوسید قسم وخوري اگر چې دینه مطالبه د قسم نی کړی شي لکه کله کدا ذکر زویم چې تا صابر حق ته قسم وخذ کتاب سره خدا ما ته مطالبه وکړه او کله دا چې ته قسم می دی په خدای چې دا زما کتاب دی او تا چاته تحلیل مطالبه نی کړی لکه پیغمبر سے د ګوته په اړه خبر را فجعلوا فصه في بطنك في فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزلوا فقال ان كنت البس هذا الخاتم واجعله فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه والله لا البسه قسم می دی پر رب چې چری به ګوته توان شو الناس خواتمهم ومن حلف بملة سوى الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله ورضاه فليقل لا اله الا الله ولم ينسب الى الكفر یعنی کافر کیږي نه خو کلمه اوایا سره دروژن کیږي سره جی قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي قلابه عن ثابت بن زحاق قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولا عن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله بس زندہ باد پائندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر